فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون صدق الله العظيم. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. طالبانو دې ځکه بنی اسرائیل ته یو بل خطاب ده. بنی اسرائیل چې کله دا هر څه په خپل سترګو وکتل او دی الله تعالی دا نښې او نشانې وکتلې او دی خلکو دغه مړی ژوندي کېدل هم وکتل، دی خلکو د الله دا نعمتونه هم وکتل، دا هر شی وکتل او بیا منلو ته به چې تیار نه شو، نو قرآن کریم وایي ثم قست قلوبکم، بیا مضبوط شول سخت شول ستاسو زړونه من بعد ذلک، وروسته دغه واقع نه دغه وروسته د دې ژوندي کولو د دې مړي نه مړی الله پاک را ژوندی کړو، ستاسو زړونه نور هم سخت شو او دا زړونه هم داسې سخت شو په شان د کاڼو شو، کاڼی د کاڼو نه هم سخت شو، د کاڼو نه هم څه شی شولی ده، ځکه چې په کاڼو کې بعضې داسې دي چې د هغې نه نهرونه روان دي، نهرونه اوبه ترې نه بهیږي، او بعضې داسې دي چې هغه په منځ باندې دوه شي نو د هغې نه څه کېږي لکه اوبه روانې دي، او بعضې داسې چې د الله د یارې نه هغه څه کېږي راغورځېږي. نو ستاسو خو دومره سخت زړونه یې دومره سخت نه چې نهرونه چې تاسو بیخي سم وژاړئ هغه هم نشته دی، چینې بهېدل چې هغه لږې لږې سترګو نه اوښکې دي هغه هم نشته دی، د زړه ژړا هم نشته دی چې هغه د کاڼي را پرېوتل دي غورځېدل دي هغه هم نشته دی، یو هم ستاسو نشته دی. تاسو خو ډېر سخت خلک ویه، زړونه هم سخت شو، سره دی چې په ورځ د قیامت باندې به وایي دا جهنمیان دومره وژاړي دومره به وژاړي چې د دې دا جړه به په دې کې داسې لارې جوړې کړي، لارې، او بیا به د دغه نه بعد چې کله دی کله ښه وژاړېږي نو د اوښکو په ځای به بیا وینې را روانې شي، وینې، او وایي که چېرې وغواړي چې کښتۍ او دغه شانې کې کښتۍ پکې لاړې شي او که د دې دا اوښکې چې څومره تلي دا وینې او دا اوښکې دا به دومره ډېرې وي چې کښتۍ وغواړي کښتۍ پکې تللی راتلی شي، دومره به جوړ خو هېڅ فایده به بیا نه ورکوي. نو په هغه ټایم کې تاسو ته ژړا هېڅ فایده نه درکوي، بیا ژړا وخت دا دی، ژړا مقام دا دی، د دې وجې د نبي صلی الله علیه وسلم فرمایي تاسو وژاړئ که ژړا نه هم درځي نو په تکلف سره ځان کې ژړا راولي پیدا کړي خو وژاړئ، ځکه هغه ټایم کې به بیا څه وي لکه ژړا وي خو څه فایده به یې نه وي، او په دې ټایم کې چې ژړا لږه وي که نه فایده یې شته. دې وجې نه حدیثو کې دا هم راځي چې پیغمبر علیه السلام فرمایي کومه سترګه چې د الله د یارې وژاړي
د جهنم اور پاغه باندې حرام دی دوزخ پاغه باندې حرام دی چې کوم سترګه د الله دی یاري نوځي نو دې خلکو ته وایي چې تاسو وګوره دومره سخت دی لا وایي ظلم دومره سخت شو چې وستاسو د سره داسې کوي د چیرې دغه جړه اختیار کړي بلکې جړه خو د سره کوي نه دا الله يرم په لړ کې ختمه شوې ده ظلم سخت شوې دي ظلم په سره سختي ګوره حدیث شریف کې راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ځنې سيزونه دا د انسان د بدبختۍ نه خلیا یو د سترګو جامد کېدل یعنی چې اوخ کوي د سترګو نه دا بدبختی ده دویم نمبر دا چې د انسان زړه سخت شي دام بدبختی ده چې سخت دل وي نرم دل نه وي دریم نمبر دا چې دا لوی ارزوګانې ساتي تمناګانې ساتي دا به کوم هغه به کوم دا به شلورم نمبر دا چې کس چې هغه د دنیا حریص وي حرص د دنیا کوي دا سړي لکه بدبخت دی وای یو پکې هغه رال چې کم کس شي سخت دی لوي سخت دی او زړه په سره سختيږي زړه چې سختيږي دا په کثرت الذنوب سره ګناونه سره ډېر وکړي دی وجه تاسو وګورئ چې کله خو هم یو مولا یا طالب یا تبلیغی یا حافظ دا وران شي کنه د جهنم د ور نه علاوه دا به په یو شی باندې نسوي په دې سموال یم دا غږی که تاسو خیال کړئ دا چې کس وران شي کنه بیا نسويږي یو وي دومره خسرې او دومره خالق او تبلیغ لبکو دا و دومره لو پر شو اصل کې آغاز رسخ شوی وي د دې ولی سخت شوی وي هغه ګناه کوي هغه تر کوم مطلب دا دینداری چې کومه دا بس بالکل د شي اپوزټ ونه کې شیخ کار شي دا دینداری نه کول نه بیا څه کوي مزه ورکړي چې د شي بس بیا چې سخت دي شي بس بیا هغه باندې پروا نه کوي چې سم کوي پروا نه کوي نو کثرت ذنوب دا شي ده دا چې لکه د سره د سختوالي دا یو هغه دویم الکلام مع الاجنبیات د اجنبیه خزو سره د پردو خزو سره خبرې کول دې سره ډېر سختي سکیږي لکه په دې سره ډېر سختي کثرت ذنوب د اجنبي خزو سره خبرې کول او دغه رنګیا د غنی یعنی مالدار متکبر سره ناشته پاسته کول دي سم سړي ورسېږي ګرګه سختيږي مالدار متکبر چې کبي مالدار وي او متکبر وي هغه خاصم سخت دی لوي ته چې سکینه پاتې ته مو سخت دی لګي ولی دا غلي جلیس ال جلیس اثر چا سکینه پاتې هغه باندې اثر وي چې چا سکینه استپاسه دی کنه د هغه اثر در باندې وی کنه لګا صحبت صالح تر صالح کونه د صحبت طالح تر طالح کړه نو د جلیس اثر وی په انسان باندې ته چې چا سره کینې چې هغه اثر باندې وی لکه بل ځکه حدیث کې راځي کنه د مثل الجلیس الصالح والسوء كما كحامل المسك ونافخ الجير او كما قال صلی الله علیه وسلم دا نیکمرو د بدمنه مثال داسې د ملګریا لکه یو مکس چې هغه موش خرڅي او یو کس چې هغه څه کوي لکه ووري بلکې وور او پوخي ور کوي دا مشکو علاق بیات نه والی یا برمان در خرڅ کی یا به تهبه کی او یا بچی کې لکه بیخو برمان در شي کنه او دا د وور والا کوونه سوځي هغه سپرغې خو برمان در شي کنه سپرغونه کو نقصان در ورسي د نیکمل بدمنه شي مثال خبره کوي کنه نو د نیک عمل او د بد عمل باره کې دا خبره دې پورې ما وکړه چې
سخت دلی چې راځي نو دا هغه چا سره راځي چې کله سړی کې 10 یو مالدار چې هغه څه وی لګا سړی دغه وی دا غنی وی مالدار یو متکبر وی دغه متکبر راشم بیا سخت دغه سره چې کینه پاسې بستا بر صف خبره پوي کنه دریم نمبر کثرت الکلام ډېر خبره چې کې کنه د سره ورسې کیږي لګ سخت دلی پیدا کی زړه سختی یو سره ایسته بچری ګان سره چر بے ځای فضول خبره یو خو دې چې سره دین باره غړي خبره کوي دا نه باسه چې فضول خبره عبس خبره کوي دې سره څه کیږي لکه سخت دي او چې له سخت شي نرميږي په سره لکه یو حدیث کې راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو صحابي ته پوښتنه شیب زماغله په سره نرم شي نبی صلی الله علیه وسلم ورته ویلي وای ته د یتیم په سر باندې لاس را کاغاز تاسو به شي لکه نرم شي د یتیم په سر باندې لاس راخلو سره زړه کې سره راځي لکه نرمي راځي دا غرانګي چې یو سړی طاعت کوي فرمان برداری کوي کنه بیا مسلې زړه کې څه کیږي لکه نرمي راځي نرمي خشیت الهی د الله ير د پرړه کې پیدا کیږي تا ورته کنه هغه غرض خلاصه ده د خلکو ته وځي تاسو شی وایي ژوندم سوش او دا ژوندم د څه شو لکه د کانو او د کانو په شان ته کې داسې شو بعضی په کې د کانې خود شي دي کنه چای کې بعضی نهرونه تر روان دي بعضی چې هغه شي په مېز دوه شي دي چې چینه تر روانه وي او بعض د الله د یاري نه راغورځيږي تاسو زونه خودم را سخت دي چې لکه دا نهر په شان ده کې د شي وخت کې د سترګو نه زیات نهرونه په شان ده او نه دا چینه په شان ده کې لګا جړام ناراضي او نه دا چې هغه کانه چې دا د الله د یاري نه راغورځيږي استاد زونه هم د رسخ شوی دي کنه چې لکه هم د سره هغه خشیت الهی نشته دا نشه په لکه زړه جړام نشته یو طرف ته نشته دلته کې به یو اعتراض واردی کې اعتراض دا چې دا کانه وغیرہ چې کم دي دا نور کانی چې تاسو ویل چې نهرونه ته پیږي یا په منځ دوه کېږي چاودي یا د الله د یری نه بر نه را پریوزي نو دې کانو کې خو دا یره چې کومه دا یره دا خو توابع او د عقل نه ده څه شي ده توابع او د عقل نه ده د عقل توابع نه ده نو دا کانه کې خو عقل نشته دی کنه دا څنګه ده دې کې دا خبرې به ځای کیږي جواب د خوف خداوندی د پاره ایواز عقل دا ضرور نه دی پکار دا ګړې بزي چيلې وغیرہ کدا غند مالک نه یریږي د خوف د پاره شوی د خوف د پاره صرف عقل ضروري نه دی دا ګړې بزي چيلې وغیرہ چې یریږي د خپل مالک نه وته چې ودرېږي چې وته زه روانيږي دا صرف عقل باندې کنه شعور دی بګیا شعور پکې دی کنه د شعور دی وجه ادراک پکې دی الله پاک په دې شنو کې مدراک یې خېده ادراک پکې شته لکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام متعلق راځي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو صحابي ته ویلیا حضرت جعفر رضی الله عنه ته فرمایل چې لال شاه احد غار ته احد غار باندې سلام وای او پس سلام ورته وایا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وای چې وبراکا وبتنا والا نو په احد غر تجدید کړه لاله سلام ویل په احد باندې او احد ته وی چې رسول الله مبارک وبغواړي نو احد غر ورته په جواب کې وی چې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم ته وی چې د کله نه دا آیات ما اوریدلې چې د جهنم خشاک دا بکانی او انسانان به وي څه به وي لګا وقودها الناس والحجاره
دا آیات ما ودل نو ما دومره جړلې دومره مې جړلې دي چې ما کې څه شي نه وي هغه وچې شوي دومره مې جړلې دي لکه غار خو د کار نه جوړېږي وګوره ادراک پکې دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام وایي ما ته هغه کار معلوم دی چې د نبوت نه مخکې به زه تېرېدم ما باندې سلام اچولو حضرت علی رضی الله تعالی عنہ فرمایي کنه وایي زه نبی علیہ الصلوۃ والسلام تر سره روان وم یو ورځ نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې وونو بوټو د ټولو سلامونه اچول نبی علیہ الصلوۃ والسلام بارکه مشهوره قصه ده د استوانه حنانه بارکه چې هغه بوټي نبی صلی الله علیه وسلم ورته ډډه والو نبی صلی الله علیه وسلم ته منبر جوړ کړو کجوري بوټي او څه به کول لکه خطبه به ویله کله چې نبی صلی الله علیه وسلم د لپاره منبر جوړ شو نو هغه منبر باندې کېناسته بوټي جړل ادراک وبګی کنه سوال لکه ادراک نو دې شنو کې ادراک شته دی ښا څه شته لکه ادراک شته دی نو د خوف خدا د وجنه جوړېدل شي دا خبره زه نو دیته وای چې تاسو خود دینم بیکاره وای استاد نه خدا نغم خدیار کانی کم از کم دې کې خدا شته کنه دا الله د یری نشي کیږي د جړه کې یریږي او استاد ورونو چې کوم دي دا دومره تاثیر نه قبلې دومره پکې نرمي نه راځي دومره یره پکې نه راځي دای شي کې لکه دا انسان تاسو وجاړه د الله نه یې اختیار کوي هدایت قبول کړي بیا براشي مسلمانانو ته وایي چې تاسو دا امید ملاره چې دا خلک به ایمان راوړي دا يهود به ایمان راوړي په دې تمه کې پراته چې دا يهود به ایمان راوړي په دې کې دا شړل او دا شړل چې دا الله خبره به اورولې اوریدلې او به هم تحریف پکې کوڅه به کوا سره دې چې دې بس شي لکه وې دا چې پوه شول د پوه نه بعد هم پکې څه کوله که تحریف کوله هغه څوک یو قول دا دی د عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما روایت دی چې دینه مراد هغه کسان دی هغه یا کسان چې د موسی علیه السلام ته کوی تور تطریو د الله سره خبره وشول او بیا راغ خلکو ته څنګه چل مړ ویا شي غاب شي بس هیڅ نشته تحریف خبره بدله کا او یا د دینه مراد وي دا غدي علماء چې کله به یو کس راغی نو که حلال او حرام به ته حرام به ته حلال اول حلال به ته حرام اول یعنی خپل تبع مطابق له مسلې جواب ورکولو ولی رشوت به ته اخستو رشوت پیسې به ته اخستې تحریف به پکې کولو پیسې به ته اخستل او چې کله به ول چا رشوت ورنکو څه به ورنکو رشوت به ورنکو پیسې به ورنکو بس هغه ته به صحیح مسله ویل چې لکه مثلا هم دا ده او چې بوله رشوت ورغوګنه بس هغه ته به د هغه د تبع او د هغه د رای او هغه د سوچ او د هغه د خوشاله مطابق به ته ما شانه کې مسله بیانوله نو قران کریم چې تاسو دا امید ملره چې دا به ایمان وروړي وقت کان فریق منه په تحقیق سره وډاله د دوینه يسمعون كلام الله چې الله خبره به اوریدلې نو کلام الله نه مراد یې د تورات دی ثم يحرفون بیا به تحریف کول حلال به حرام اول حرام به حلال اول او یا دا چې دا کلام الله نه مراد ما خبره کوئی تور په مقابله چې دا الله سره خبره کړي هغه ډاله مراد من بعد ما عقلوا رسل د دینه چې دی په پیچو ولکا پوه شو د پوینه بعد بیا دا کار کوو او بیا یو بل خباثت ذکر کړي لکه څنګه چې د عام منافقانو یو کارو چې د مسلمانانو سره به میلاو شو وي منګه تاسو سره یا او چې کله د نورو سره میلاو شول د نورو سره به میلاو شو به منګه څه لکه تاسو سره یا خپل شیاطین او شوداران سره میلاو شو ته به تاسو سره یا او چې کله به د مؤمنانو سره میلاو شو وي منګه تاسو سره یا دا قشان په يهودو کې چې د مؤمنانو سره به ملاو شو مؤمنانو ته به له مونږه ایمان راوړل چې محمد صلی الله علیه وسلم د الله نبی دی او دا چې لکه
زیره ورکون کې دی موږ له پیغمبر صلی الله علیه وسلم معلوم دی چې دا د الله رسول دی تورات کې د دې ذکر او په دې کې صفات د پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم بیان شوی دی د پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم چې کوم هغه د صورت او سیرت دی هغه پکې بیان شوی و چې دا شان د کې کس کوي درمیانه قد بالا به غالم رنگ به فلان دیګه دا ټول قصې په کې شته وي نو دای په د پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه صفات شی بیان کړه ویل به موږ ایمان راوړل موږ مؤمنانی او چې کله بعد آباد د بعض سره ملاو شول یعنی د خپل سردارانو سره به ملاو شول او منافقت به نه کول هغه سردارانو بس هغه به کټر يهودو نو دای ته به ویل چې د الله بندگانو تاسو ولې مسادګان جوړوي تاسو د مؤمنانو ته دا بیانوي چې د پیغمبر دغه صفت د پیغمبر په تورات کې ذکر دی شان د پیغمبر په تورات کې ذکر دی صفات د پیغمبر په تورات کې ذکر دي تاسو خلک داخل کو دی خلکو ته دا بیانوي نو دا چې تاسو دوی ته بیانوي او په خپل به ایمان نه راوړي نو تاسو ډېر ساده خلک وي دا په خپل ځان باندې خلاف حجت کسان قائموي تاسو خلاف بدا حجت وي په ورځ د قیامت به د الله په حضور کې د الله په دربار کې تاسو خلاف داخله گواہی کوي چې موږ ته به ویل چې دا غشانه کې ګوره ایمان ته راوړي دی پیغمبر د حق او سچ پیغمبر دی او په خپل به ایمان نه راوړي وای دا واستاسو په خلاف ورځ د قیامت باندې گواہی کوي عالم کې دومره ساده خلکو دومره بیوقوف خلکو چې دې خلکو د ضرورت دی گواہی ته ولې الله پاک نه پويږي الله تعالی نشته الله پاک ولې نه پويږي الله پاک ته ښکارا او پټ هر څه معلوم دی بیا څه ضرورت ده تاسو چې دا خبره کوي د خلکو د چیرې تاسو ولې دا صفات د پیغمبر د خلکو ته بیانوي اول ته دا پیغمبر حق او سچ دی او د صفات ذکر دی په تورات کې سره وته ذکر کول د ضرورت شته نه دی دا خبره که تاسو وګی کوونه کوي الله تعالی علم ستړي الله پاک په خپل باندې تاسو جزا ورکړي ولې الله تعالی علم نشته چې دا خلک به تاسو کوي دومره به وقوف الله پاک ته علم غیب حاصل دی عالم بذات الصدور دی الله په اعتبار د مکان ما یکون سره د الله پاک ته علم حاصل دی چې مخکې شوی ورسته کې ټول ته الله ته ټول ارسه علم دی دا خبره کول چې تاسو په خلاف به داخله کوي و چې دغه ته ضرورت نشته کدا غوم نه کې بیا تاسو به دغه شانه کوي خبره پوهیږئ نه لګا نو ګورئ ثم قصد قلوبكم بیا مضبوط شو تاسو ورونه من بعد ذلك ورسره دغه واقعنا ورسره دغه ژوند کولو د مړینا فهي کل حجارته نو پس د شو دغه ژوند تاسو کل حجارته په شان تر کانی په سختوالي کې او اشد قسوا یا د نورم سخت په سختوالي کې د څه لګره کانی نه یا ډیر سخت د څه لګره کانی نور سخت شو وان من الحجاره بشک باز د کانونه لما حقد يتفجر چې بهيږي منه لنهار دین نهرونه وان منها بشک باز د کانونه لما حقد يشقق چې وچوي فيخرج منه نو پس راوځي دا غن الماء وچوي او بته راوځي وان منها بشک باز د کانونه لما حقد يهبط چې رغړیا من خشیت الله دی الله دی رنا دی الله دی رنا څه کیږي لکه رغړیا وما الله بغافل نو دی الله تعالی بغافل نه خبره اما دی هغه سره تعاملون چې تاسو کوي کوم څه چې تاسو کوي الله پاک دا غینه دا خبره نه دی خچ نه خبره نه نو بیا ولې لکه تاسو د نیټه درکیا الله پاک وي تاسو ته نیټه او ډیل درکیا د قیامت دورې دی پورې الله پاک مواخذه او فقر الفور نه بلکې څه ورکړي ډیل ورکړي او چې ویني چې بیا خلاصې نه وي افتتمعون آیت تاسو امید لرئ اے مؤمنانو ایومنو چې د خلک به ایمان راوړي یعنی دا يهودا دا خلک به څه وکړي ایمان راوړي لکم د تاسو د واجنا تاسو وجه به ایمان راوړي وقد كان فريق او په دقیق سره ویا وړل منهم د دوینا يسمعون كلام الله چې اوریدل د الله خبره
ثم يحرفونه بیا په کې تحریف کولو دی الله پر خبرو کې نو یا خو هغه کوئی تور خبره کې تحریف او یا دا چې په تورات شریف کې وکاو من بعد ما عقلوه رسل دی هغه نه چې دی چې ولکه پوه شو د پوی نه ورسته هم دی چې ولکه دا تحریف وکاو وهم يعلمون او دوی په دې باندې خپویدل چې موږ څه کوله تحریف کوو دا ګناه ده په دې باندې وکویدل نو به من بعد ما عقلون مراد یو معنا او د يعلمون مراد به عقلون مراد دا چې دی پویده پو ورته وهم يعلمون او حال لري چې ولکه دا من بعد ما عقلو دی به تحریف کوو ورسره دی نه چې دی پوی شو پوی نه بعد هم تحریف کوو وهم يعلمون او دوی پویته په دې خبره باندې چې موږ افترا کوو ځان له خبره کوو په دې کې ګناه ده په دې باندې پویدل وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا کله چې دوی به ملاقات وکړو دا کسان سره چې مؤمنان دي ما یې راوړل یعنی دا منافقان د يهودو چې کوم دوی به د مؤمنان سره ملاقات وکړو قالوا دوی وایا مدی به ویل آمنا موږ ایمان راوړل وَإِذَا خَلَا او کله به چې واپس شو بعضهم بعض دوی نه الا بعضو طرف ته یعنی دغه منافقانو سردارانو تبخلو کې بسره بل سره ملاو شو قالو دای تبویل هغه سردارانو د دوی اتحدثونهم آیات سو بیانوي د مؤمنانو ته بما هغه څه فتح الله چې واضح کړی الله تعالی پتا سو فتح الله علیکم چې واضح کړی الله تعالی پتا سو باندې الله پاک تاسو ښکارا کړی دی هغه څه تاسو د بیانوي چې کوم تاسو الله پاک ښکارا کړی د لپاره لیحاجوکم چې تاسو باندې حجت قائم کی تاسو را جګړه وکي به په دې خبره باندې په دغه صفت د پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې ان ربکم پنځ درب تاسو ان درب پنځ باندې درب په خواږي بیا تاسو را جګړه وکي حجت در باندې قائم کی دې لپاره ته بیان وایي افلا تاخرون آیات تاسو نه پوهیږئ چې داخله و تاسو را به جګړه کوي چې کله تاسو دې ته بیان وایي نو خامخا به سره جګړه کوي نو مو بیان وایي اعلان کې اولا يعلمون الله پاک فرمایا ولا يعلمون ان الله يعلم ما يسرون وما يعلنون اولا يعلمون استفهام د پاره تقریر دی ولا يعلمون ايدي نه پويږي معنا خپويږي په دې خبره باندې استفهام برای تقریر اولا يعلمون ايدي نه پويږي معنا خپويږي ان الله يعلم چې الله تعالی چې دی یعلم الله تعالی ته علم دی ما ده هغه څه یسرون چې دی پټي و ما هغه څه یو لینو چې دی ښکارا کوي کوم څه چې ښکارا کوي او کوم څه چې پټي د ښکارا او د پټ الله پاک ته علم دی امين جمله د دین امدان دی چې دا تحریف کوي من جمله د دین امدان دی دا مؤمنانو ته یو خبره کوي په خپل په عمل نه کوي په دې باندې هم څه کوي الله پاک فور یو خبردار ذات دی رسول الله